ناظم مندن نصیب خان د تماکو د زمیدارو په دعوت د تماکو د مختلفو ډیفوانو پی ټی سی خیبر او انټرنیشنل سیګریټ انډستری پرچیز سنټر کوګه دورې وکړي. ناظم نصیب خان د پرچیز سنټرونو منیجرانو سره ملاقاتونه وکړل او ورته د زمیدارو ستونزې بیان کړي. ناظم نصیب خان وایي چې تماکو زموږ د تحصیل نقداور فصل له خو له سخت کال د موسمي حالاتو او قدرتي آفاتو لوجې د زمیدارو نقصان شوی، لہذا پرچیز سنټر دی زمیدارو سره گزاره وکړي او ریټ ته خو لګوي. هغوی منیجرانو ته اپیل وکړو چې د ختماکو سره سره د لو ګریډونو ریټونه هم خکې او د زمیدارو اوسط خراولې. ناظم نصیب خان وایي چې موږ به د تماکو د ټیکس خلاف بورډ سره خبرې کوو او د قدرتي آفاتو نه متاثره زمیدارو د پاره به حکومت نه د مالی مرستې مطالبه کوو. د پرچیز سنټرو منیجرانو ناظم نصیب خان ته د هر قسم تعاون یقین دهانی ورکړه او وی چې موږ به زمیدارو سره پوره مرسته کوو. په دې موقع د زمیدارو صدر سید زمان خان وی چې زمیدار د تماکو خروړي او موږ به کپنې ته درخواست کوو چې مال نه ریجکټ کوي. هغوی وی چې زه به روزانه په خپل پرچیز سنټرو کې ګرځم او چې څه هم مسله وي زمیدار د موږ سره رابطې کوي. په دې موقع د تماکو مشهور ډیلر سید نبی شاه وی چې موږ په کوګه کې د انټرنیشنل سیګریټ انډستری په نوم پرچیز کوو او د پی ټی سی او نور کمپنیانو ریټ خور کوو. هغوی وایي چې موږ د پرچیز په موقع زمیدارو له نغدي روپۍ ورکوو او د سیزن نه علاوه هم د زمیدارو سره بغیر د سلالچ مالی مرستې کوو. سید نبی شاه وایي چې حکومت په چورا او ټینډي 13 روپۍ پی کیلو ټیکس لګولې چې لوجې موږ ته او زمیدارو ته مالی مشکلات دي. هغوی زمیدارو ته اپیل وکړو چې خپل تماکو راوړي او د خریټ سره نغدي پیسې ترلاسه کړي. هغوی د ناظم نصیب خان نه مطالبه وکړه چې د ټیکس ختمولو لپاره خپل پوره کوشش وکړي. غټ خبره چې دا یوازې زما مسله نه ده، ستا مسله ده، ځکه چې زموږ دا تحصیل مندن چې کوم دی دا ډېر کمزوری دی او زمیندار دی او دا سږنی کال چې کوم و دا خو د بده مرغه جوړ سوکړه وه، تماکو هم ښکلي نه دي شوي چې چا به لس بټۍ کړي نه زما چې څومره خلک یا به څه کال یا درې یا به څلوري. نو موږ په دغه وجه باندې ما ته چا ټلیفون وکړو، نو ما بیا تا سره رابطه وکړه، نو پاکستان ټیبو بوټ د کمپنۍ ته لړو، بیا خیبر ته هم رالو او د انټرنیشنل کمپنۍ ته ځکه چې دا پرایویټ ته که نه دې ته هم رالو، خیبر هم پرایویټ دی. دا پاکستان والا سراګي سره خو ما دا وایي چې تاسو ته دې له 500 کیلو ورکړی نو هم د دې تاوان دی څه کال، خو تاسو داسې کیسه وکړئ چې اوسط راولئ، چې اوسط راشي د زمیندار به په هغې کې پیدا وي. خو ته یو له 300 ورکړې او بل له 50 ورکړې او بل له 100 ورکړې، نو زما په یقین په دا کې د زمیندار تاوان دی. نو هغه تاسو وایه موږ هغه سوال یې ومانو، خدای دې خوشحاله کړي چې موږ به دقه چل کوو چې اوسط پسې راولو. داسې اوس دلته رالو، اخیر خیبر ته هم رالو، هغې ته هم خو او زمیندار چې کوم دي موږ پر خیبر کې هم تپوس وکړو او د انټرنیشنل کې دې کې هم تپوس وکړو. دا زمیندار خوشحاله دي ځکه چې یو خبره ده چې یو پیسې نغدي دي، یو ریټ چې کوم دی دی د 9 روپۍ دی د نورو پاکستان د ټوبک کمپنۍ نه دې سیوا دی ایوریج دا دې سیوا دی. نو زمیندار خو دلته موږ ټولو نه تپوس وکړو، الحمدلله ټول خوشحاله دي. بالکل زه په حیثیت د تحصیل مندن د مشر په حیثیت انشاءالله زه به زمیندار سره اوږه په اوږه ولاړ یم چې دې کومه مسله ده خو هغه د تماکو په دغه وجه باندې یا د نور فصلونو په دغه باندې دې ته نور څه برابر وي انشاءالله تعالی چې دا زموږ وروڼه دي او دې ما باندې اعتماد کړی دی چې دې په ما باندې اعتماد کړی دی. نو خدای پاک دې ما له وس راکړي چې زه د دې خدمت ښه په نره باندې وکړم انشاءالله. ناظم صاحب دا راته ووایه څه کال قدرتي آفات هم راغلي دي، سوکړه هم راغلی، تماکو فصل هم ښه نه دی شوی، دغې بابت کې به تاسو آواز اوچته وایئ چې زمیندارو ته څه ریلیف د حکومت د غاړې میلاو؟ بالکل جی دا موږ اوچت کړی دی انشاءالله تعالی چې په هغه د وزیر اعظم په دغه باندې لیول باندې کو هغه د وزیر اعلی په لیول باندې انشاءالله تعالی چې دې له موږ یو کمیټي جوړو، هغې سره به کینو چې حقیقت خبره ده چې ډېر دا زمیندار ډېر ځپلي شوي دي. بل ما خو تا ته مخکې نه وویل چې زموږ دا تحصیل مندن زموږ د الکا پی کې 2500 دا ډېره پاسپنده علاقه دا غرونه دي، موږ سره ځمکې هم دومره نشته او چې کومې ځمکې وي او هغې کې لږ تماکو یا سمن هغه ټول ختم شوي دي. نو موږ به د ستاسو د شیشې په اساست زمونږ د خیبر پښتونخوا حکومت ته، وزیر اعلی ته، زمونږ د ملکن کمیشنر ته، زمونږ ډي صاحب ته زمونږ دا عاجزانه اپیل دی او درخواست دی چې څومره دې نه کېږي چې زمونږ د حلقې سره وکړي. د زمیندارو زه مشر کړی یم، د زمیندارو په حق کې به خبر وکړو، خو خبره به هم داسې کړو چې نه د زمیندارو ته نقصان کړي نه کمپنۍ والا ته
نه پرایویټ والا ته جایز طور خبره وکړو. نو موږ نن پاکستان ډیپو ته هم لاړو او خیبر ته هم لاړو او دلته سید شاه باچا ډیپو ته هم رالو که نه. نو موږ ریټونه او زمیندارو سره خبرې تر شوې ټول ښه راځو. زموږ صرف یو تاوان دا دی چې څه کال مال لږ مرض کړی دی نو موږ دوی سره دا دغه دی چې تاسو به د سوي مال کې مال څه کال سوي ډېر وځي نو څه ګزاره به مونږ کو زمیندار کو او څه به تاسو کوئ. په هغې باندې زموږ دوی سره خبرې اترې وشي او انشاءالله پرچیزونه برابر روان دي او ښه ښکلي خلک رضا دي. او که چاته څه مشکلات دي نو انشاءالله زه به روزانه په هر یو ډیپو ته ځم او د دوی د زمیندارو څه کمی څه خفګان هغه ګیلې میلې به حتمي دا زما ذمهواري ده. کوه پاکستان دی کوه خیبر ده او کو جان بهادر انټرنیشنل دغه دی. زمونږ خو جي اورال کو تاسو تپوس وکړئ نو زمونږ نه خو زمیندار خوشحاله په دې دی چې یو خو زمونږ ریټ دی ته مونږ سټینډرډ ریټ ورکوو بلکې پی ټي بي چې کوم ریټ دغه کړی اناونس کړی دی مونږ د هغې د پاسه زمیندار ته د دې آفاتو په وجه باندې او د دې سوکړې په وجه باندې او د زمیندار چې کومې ستونزې کړي زه خو د دې علاقې سړی یم د دې ځای سړی یم زه خپلې کمپنۍ ته په وخت باندې د زمیندارو چې کوم تکالیف دي دا زه کمپنۍ ته ورپاس کوم. نو موږ کمپنۍ ته څه کال دا ډېر ریکویسټ وکړو حالانکې پابندي ده چې د پی ټي پي کم ریټ مقرر د هغې نه به یو روپۍ ته سیوا نه لګوئ. خو موږ په بل وخت خپل چیرمین صاحب سره خپل ډایرکټر صاحب سره هغې ته موږ وویل چې نه زموږ زمیندارو چې ډېر غټ نقصان کړی دی او ستاسو نه چې څه ریلیف کیدی شي نو دغه ورسره وکړئ. نو هغې موږ له ایوریج ریټ چې دی نو اووه روپۍ سیوا د ټولو کمپنیو نه راکړو. بل دویمه خبره هغې ته موږ دا وکړه چې یاره زموږ زمیندارو په دې تماکو باندې چې د هغې سره څه پیسې د هغه دې نه لګېدلې تاسو دا لومبی 115 اوچرې دا موږ له کیش راکړی نو هغه خبره هم هغه زموږ هغې منظور کړه. اوس دلته موږ کته پرچیز کړو بره زموږ پیمنټ کېږي. د هغې نه علاوه زموږ د دې زمیندارو سره زموږ چې تاسو تپوس وکړئ د ناظم صاحب هم زموږ د کلي دی د صدر صاحب ته هم پته ده موږ په دې اف سیزن چې سیزن نه شروع د سیزن نه 2-3 میاشتې مخکې زمیندار ته موږ چې د څه مسله راځي موږ له راشي نه موږ دې ته ایډوانس پیسې ورکوو او ښه کافي پیسې ورکوو. هغه پیسې دي بیا موږ له په اوچر کې راکړي بغیر څه د لالچ نه هغې کې لکه دي نه پیسه خرڅو نه ترې نه څه اخلو پې خو هغه موږ دې له ایز قرض حسنه ورکړو او هغه پیسې دا زمیندار موږ ته په ټایم باندې واپس کوي. دویمه خبردار چې زه خو د دې ځای لوکل یم سید نبي شاه مې نوم دی او د 25 سال راسې موږ دلته بزنس کوو. په دې 25 سال کې ما سره مختلفې کمپنۍ تلې راغلي خو د دې خلکو په موږ باندې اعتماد دی او هغه اعتماد د 25 کالو کې د دې خلکو اعتماد ته موږ ټیسټ نه دی رسولی. نو که موږ د 10 لکو روپو تماکو ولو که موږ د کروڑو روپو تماکو ولو نو زمیندار پړه کې دا نه راځي چې دا پیسې به یا زما روکې شي یا دا پیسې به رانه څوک والي. زموږ انتهایي کوشش دا دی موږ ته صرف یو تکلیف دا دی چې موږ ته په دې دغه کې په دې زموږ د علاقې ته بلکې دا ډېر لوی تکلیف دی چې دا دویم دریم کال دی چې دا چوره او ټینډي ورته موږ وایو دا لو ګریډ دی. دا غټې کمپنۍ هم نالي دا وړې کمپنۍ هم نالي دا به موږ په دې کشمیریانو او په دې باړې والا او په دې خلکو دا موږ خرڅولې. هغې ته دلته په دې ته یو چیک پوسټ لګېدلی دی په هغې چیک پوسټ باندې دا شی میلاویږي په 15 روپۍ په 10 روپۍ نه ول تر 30-40 روپۍ پورې میلاویږي او په هغې باندې 18 روپۍ پر کیجي په دې کنډو باندې زموږ نه ټیکس وصولیږي. نو زموږ ناظم صاحب ته دا خواست کوو چې تاسو داسې یو ایشو اوچته کړئ چې دا 18 روپۍ ټیکس په دې چې کوم ریجکټډ تماکو دي چې دا کمپنۍ یې نالي هغه تماکو څه کراچۍ ته ځي یو خوا ته ځي بل خوا ته ځي بیډۍ میډۍ کې او دې مختلف څیزونو کې استعمالېږي خو په هغې هم دغه ټیکس دی په چیلمانو کې چې دغه ټیکس په دې ټینډۍ په دې چورې موږ ته ماف شي نه دا به پټو ته خلک نه وړي. دا دویم دریم کال او دا کم از کم دا دلته زموږ په دې بونر کې دا کم از کم 7 لاکھ کیجي کېږي. دا دویم کال دی چې دا 7 لاکھ کیجي مال چې دی نه دا پټو ته خلک وړي. دا بدلاوله به د زمیندارو ښه خرڅېدو زمیندار ته په دې باندې پیسې میلاوې دي. زموږ ناظم صاحب ته ګورمنټ ته ټول ته دا خواله چې کم از کم په دې لو ګریډ او په دې ټینډۍ چورې باندې دا چیک پوسټ ټیکس د 18 روپۍ پر کیجي چې دا ماف شي ځکه چې نه سیګریټ نه جوړېږي دا سیګریټ انډسټرۍ ته نه ځي دا بس دا نسوار والا دا یو بل خو دغه خلک وړي. نو که دا دغه وشي نو دا چې زموږ زمیندار ته به کم از کم په دې باندې کم از کم زه وایم چې 2-3 کروڑ روپۍ به دا زموږ د بونیر د زمیندارو ته ایډیشنل راشي کینې دغه پټو ته ځي او ډېر قانون ته ځي. نو چې دا دغه وشي نو په دې باندې موږ به زموږ دا یو خواست دی دغه ته. باچا په لنډو ورځ ده ووایې ستاسو کوټۍ څومره کوټه به اخلئ او تاسو اګریمنټ د زمیندارو سره کوئ که نه اوپن اخلئ؟ نه جی موږ خو زمیندارو له اګریمنټ یې ورکوو موږ زمیندارو سره په انپوټ کې ورسره موږ دغه کوو تعاون ورسره کوو لکه لرګو له پیسې ورکوو سرې له پیسې ورکوو
کنه او داسې د قربانولو هم پیسې ورکړي زمیندار اسې داسې راشي نو زمونږ دی چې زمونږ د کپنۍ کومه کوټه مونږ ته الاټ کړي نو مونږ خپلې کپنۍ لولو چې بیا د هغې نه بقایي تماکو راشي نو مونږ سره مختلفې کپنۍ بیا رابطې کوي نو بیا مونږ هغې کپنو له الو بیا په اف سیزن کې دلته مونږ ګریډو صفاکو برابرو ټول کال مونږ لګوي ناظم صاحب ته هم پته ده صدر صاحب ته هم پته ده ټول کال مونږ سره دلته تقریبا 80-90 لیبر مونږ سره کار کوي او هغه مونږ برابرو او هغه بیا د مختلفو کپنو ته ځي